په پاکستان کې د جاپاني اینو شراکت څلورم ډیلرشپ د بلوچستان سوداګرانو ته ورکړل شو. پخوانی سېنیټر شمیم افریدي او بزرګ سیاستدان میر چمن حاجي حبیب الله اسګزي په کوټه کې یوه غونډه کې پرانستل وکړي. په دې موقع دوی د هېواد نور سوداګرانو سره وغوښتل چې په بلوچستان کې سرمایه‌کاري وکړي. زموږ بلوچستان چې دی په هغه کې د ټرک سیستم یا زموږ چې کوم ترانسپورټ سیستم دی هغه ډېر زیات دی. موږ د کراچي څخه ونیسئ پر دا روټ باندې در چمنه پورې افغانستان پورې ایران پورې پر دا روټ باندې مطلب ډېر ترانسپورټ سیستم چلی. نو موږ دا 3S ډیلرشپ په بلوچستان کې جوړ کړي. 3S مطلب دا دی چې سرویسز وي، سیلز وي، سپیر پارټس وي. دا موږ بلوچستان خلکو ته ورکوو. دا په ګرد پاکستان کې درې ولو 3S ډیلرشپ اوس دا څلورم دی او دا زموږ د علاقې دپاره ډېر د خوشحالۍ خبره ده، د باعث فخر خبره ده چې موږ ته دا شی میلاو شو. دا ډېر اسانه نه دی چې مطلب څونه خلکو ګڼلې ده. ډېر ګران شی دی، ډېر کوششو باده، د ډېرو کلو باده. حالانکه زه دا نه وایم چې میاشتو باده، د کلو د کوششو باده دا شی چې دی موږ ته میلاو شوی دی. او پکار دی د دې څخه د بلوچستان هر یو سړی جلا جلا فایده واخلي. او پکار دی موږ هم چې د خلکو سره همت وکړو، دا سرویسز ورکړو، دا سامانونه ورکړو خلکو ته، هم په ښه ریټو باندې، هم د ښه معیار ده. انشاءالله تعالی دا په ما نه دي، دا په هر پاکستاني دي. موږ کومه پر سره یو ځای نسو، په یو سوچ نسو، په یو فکر نسو، او موږ خپل اختلافات لري کړو. موږ یو کور دي، هر کور کې د ورورانو مو اختلافات راځي، د دوستانو مو اختلافات راځي، د رشتہ دارانو هم راځي. دا به موږ لري کوو. لکه نن زه دلته انویسټمنټ کوم، زه چې زما ټوله زندګي د دواړو صوبو سره تړلې ده. نو که نن ما ته خدای څه راکړي سهار زه نه خبر، موږ دا ایمان دی چې زه به مرم یا به ژوندی پاتې کېږم. خو چې کوم دی چې زه د خپل راتلنو نظر ته دا هم صدقه جاریه ده چې ته یو انویسټمنټ کوې، خلکو ته روزګار کوې، دا هم ثواب دی. مراسمو ته په وینا کې وویل په صوبه کې دننه موږ یا کراچي لزګلو یا لاهور لزګلو بجا دا ده چې موږ په دا کوچنۍ صوبه کې په دا غریبه صوبه کې د یو باکس د ولګیت کارخانه کښېښو وسي یا د حسابونه دا کښېښو وسي. نو دلته یې مزدورکاره خلک او غریبان خلک هم په آباد موږ بجا زموږ خلک که بلوچ دي که پښتون دي دا چې بس څه دغه وکړي یا کراچي لزغلي یا ملتان لزغلي یا لاهور لزغلي هلته کارخانې جوړوي، هلته آبادۍ کوي. موږ دا اپیل دا خواست په دې خلکو ته کوو چې باید چې په دا موږ په دا غریبه صوبه کې هغه شیان وکړو. اینو شراکت زرګونو کارمندانو ته به د کار زمینه برابره کړي. د هېواد دښمنان نه غواړي چې په بلوچستان پرمختګ وکړي. په بلوچستان کې د سرمایه‌کاري پراخ فرصتونه شتون لري. بلوچستان د ټولې نړۍ د سرمایه‌کاري لپاره په زړه پورې ځای بدلیږي. د کیمرا ټیم سره اختر ګلفام، سنو خیبر پښتونخوا، کوټه.